عزتمندو موږ به نن تاسو ته د دشمن د شر نه په امن کې بهترینه وظیفه ذکر کوو. که څوک وایي چې یاره څوک مې دشمن نشته دی خو هسې مې څوک په عذابوي یا چې کوم دی تنګ همت نه، نو د هغوی دپاره به موږ 2 آیاتونه ذکر کوو چې ډېر مجرب دي. د آیاتونو طریقه دا ده چې کله دا آیات مبارک لولي نو د هغه کس تصور به په ذهن کې راولي او د هر منزل وروسته به دا 2 آیاتونه 7 کرته لولي 7 کرته به لولي او د هغه کس طرف ته به چفکې انشاءالله د هغې په وجه باندې به ته د هغه کس د ضرر نه په امن کې. آیاتونه واړه دي، 2 آیاتونه دي، د هر منځ نه پس 7 کرته لوستل لازمي دي. مخکې او وروسته چې نه درود شریف ویل دا پکار دي. اول آیات دی وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا حمسا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا خمسا. دویم آیات دی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. دا آیاتونه دي دا به هر منځ پسې 7 کرته لولي او د هغه کس تصور او سوچ په راولي. د هغې نه وروسته به د هغه طرف ته دا فکې الله جل شانه به یې د هر شر د هغه نه په امن کې ساتي.